السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ په ملک کې په سیاسي خلو ځلو کې د ټولو نه نن سبانۍ غټه ایشو چې دی هغه د اکسټینیشن سپریم کورټ اف جسټس اف سپریم کورټ اکسټینیشن ده. هغه دپاره چې دی د 3 کالو دپاره توسیع غواړي. دغسې د دې نه مخکې چې د پی ټي ای حکومت او جنرال باجوال اکسټینیشن ورکړو د 3 کالو دپاره هغه په پاکستان مسلط کړو، د هغې نتیجه اوس تاسو د وړاندې ده. دغسې نتیجه به هم د دغې هم وي، خو بار کې په دې نه مخکې که عمران خان کړي وو هغه د ملک دپاره او که اوس یې مسلم لیګ نونکی هغه چې دی دغه جج چې دی دا قادیانیت نواز جج و، د قادیانیانو حق یې مخکې ورځو کې فیصله کړې وه او بس دا چې دی نو که مولانا صاحب سره اوس د دین اسلام غوي که نه نو کېدای شي چې دی راوغورځوي. دا د یوتیانو خبرې دي او دا د یوتیانو سوچ دی. بچیا دا جج فیصله کړې وه، هغه فیصله پې مولانا فضل الرحمن صاحب واپس اخیستې ده. لہذا تاسو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د ختم نبوت د مسلې نه هېڅ قسم ته نه څه تکلیف شته دی او نه تاسو چې دی د ختم نبوت په مسله باندې پوهېږئ، بلکې جاهل او خره خلک یې یوتیانو تاسو ته وایم. نو دا تانې تاسو مونږ ته مه راکوئ. الحمدلله مونږ په دغه لیول کې ستاسو نه ښه پوهېږو. مولانا فضل الرحمن صاحب خو لاول چې دی هغه بالکل په دې کې نه دی چې هغه چاله اکسټینیشن ورکړي. بار کیپ که ورکوي هم نو هغه داسې 3 غټې خبرې ورته په منځ کې ایښي دي شرطونه چې هغه به پرې مني چې بالکل هغې کې چې دی مدارسو ته هم پیدا ده، مسلمانانو ته هم پکې پیدا ده، ملک پاکستان ته هم پکې پیدا ده، بلکې د سود خاتمه ده پکې. د مدرسو د رجسټریشن د بل چې دی د دې پوري ته وردا به حل کول دي چې هغه مدرسو رجسټریشن کولی شي او د سود د خاتمې ده او دغسې اوقاف اف ای ټي اف بل چې کوم ستاسو عمران خان پاس کړی چې هغې کې چې دی زموږ د ملک ټول بینکونه هغه چې دی د آی ایم اف په لاسو کې دي، بلکې زموږ سټیټ بینک هم د آی ایم اف سره دی. نو د دغه څیزونو د واپس کولو 3 غټې فیصلې دي چې هغه ستاسو په حکومت کې شوي دي، هغه به پکې راواپس کېږي. بار کې که دغه ورته ومنلې شولې نو مولانا فضل الرحمن صاحب به ورسره ومني، خو که ویې نه منلې نو مع السلامه. نو الحمدلله که مولانا صاحب څه قسم ته فیصله وکړله هغه مونږ ته په سر سترګو منظوره ده. انشاءالله هغې کې به پاکستان ته او مسلمانانو ته علماء کرامو ته او دین اسلام ته به پکې بالکل خیر وي. تاسو مونږ ته مه د دین اسلام چل راښایئ، مونږ ته مه د سیاست چل راښایئ، بلکې خیرات هم غواړئ او کنزل هم کوئ. خیرات بھی مانگتے ہیں اور بدماشی سے مانگتے ہیں. مشران مو راضي د مولانا صاحب په در کې د هغه په خپو کې ناست وي او تاسو دلته په سوشل میډیا کنزلې کوئ. د سړي زامن جوړ شئ، پوه شولې. او انشاءالله چې څه فیصلې هم وکړله مونږ ته په سر سترګو منظوره ده. که هر اړخته وشوله نه خو مونږه د راتلونکي چیف جسټس نه څه یاره شته او نه چې دا کم موجوده دی د ده نه هم څه یاره شته دی، نه خو د ده نه مونږ ته څه پیدا شته دی او نه د راتلونکي ته، بلکې پیدې تاسو ته دا ده چې چړخان به درله رازاد کې قبل راغی او که دې پاتې شو نو چې چړخان به په جیل کې وي. لہذا زمونږ ته نه څه توده ساړه راځي او نه څه پیدا راځي او نه څه نقصان او نه ته نه چې زمونږ دا ډبلې چې دی دا یریږي. ګورې دا یوه خبره په کولو غوږونه وورئ. الحمدلله زمونږ مولانا فضل الرحمن صاحب له الله عزت ورکړی دی. که تاسو هر قسم ته هغه پسې پروپیګانډې وکړې نو انشاءالله سافټویر اپډیټ دپاره زه په سوشل میډیا موجود یم، بیا به ته بھرپور جواب میلاویږي. که د هرې پارټۍ والو که فیصله هر اړخ لو شوله او د کمې پارټۍ والا هم پسې کنزل کول، انشاءالله داسې سافټویر به ورله اپډیټ کومه چې تېره سافټویر اپډیټ یې به پرې باندې وبخښلی شي انشاءالله.